بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه یې وړو خیر؟ تاسو امید لرم چې تاسو ټول به خیر. زه به نن تاسو ته اردو ټیچ کوم او اردو چې کومه ده دا د دریم کلاس اردو ده. دا د دریم کلاس ته پیج نمبر 5 راوړوئ چې په پیج نمبر 5 باندې نن ټاپک ته رسول خدا. رسول خدا مطلب دا دی رسول د الله پاک پیغمبر. هغه باندې نن چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې څومره زندگی مبارک کم وخت تیر شغه غونډه خبرې پدې کې لیکلي ده تاسو ته. نو پای کې نن سبق زموږ داسې ده हमारी हादी और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए. वही कना वही जमून चिकम खोक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी वही लड़की की हिदायत देने वाला हिदायत ورکول वाला چې خلکو ته हिदायत لار وښيي. هغه د عربو په مشهور شهر کې په مکه کې پیدا شوی و. مکه کې مونږ ټول پیژنو تاسو. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बड़े सच्चे और दयानतदार थे. मौږ ټول د تاسو ته پته ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د وړوکوالي نه ډېر رښتونی او دیانتدار و. پر دې امانتو کې به خیانت نه کول. ډېر زیات ایماندار و. नापसंदीदा काम नहीं करते थे چې کم کار به خوښ نه و هغه کار به نه کوو. مثلا لکه الله پاک چې کم کار نه منع فرمایلی وه هغه کار به نه کولو. जवानी में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चाई दयानतदारी और दूसरी खूबियों के सब ही तारीफ करते थे. वही कना वही नबी सलाम چې کومه ځواني و کنه ځواني نو په هغې کې پیغمبر سلام چې کوم رښتیاوالی او سچای وي رښتیوالی ته او دغه شانتې دیانتداري چې په پردي امانتو کې به خیانت نه کړو. د خلکو امانتونه به یې ښودلو اور دوسری خوبیوں کې سب هی تعریف کرتے تھے. او نورې داسې هم څه خوبیانې پکې وي چې خلکو به د هغه ډېر زیات تعریف کولو. लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखते. वही कना वही खल्को बा नबी सलाम सर खपल अमानतुना यखودلو. اګه کافر بو که عیسایان بو که يهوديان هر قسم خلک چې بولو په نبی سلام دومره ادبار دونه یقینو چې هغه خپل امانتونه د نبی سلام سره یخودلو اور جب چاہتے واپس لے جاتے دے. او چې کله به وغوښتله چې یاره زه خپل امانت واپس رالم نو هغه امانتونه به خپل واپس وړی شول په ټیم باندې. उन्हें ये देख कर बड़ी खुशी होती थी. कल چې به دا خبره ولیدله نو هغه به ډېر زیات خوشحاله شولو कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अमानत में किसी किस्म का नुकसान नहीं आने देते. کله چې به کفارو لکه وایي د دې امانتونه خپل یخودو او واپس پې وړل نو چې کله به هغو خپل امانتونه واپس وړلو او چې وبه یې لیدلو چې زمونږ هغه امانت چې څنګه ورکړو هغه شان دي نو دوی به ډېر زیات خوشحاله شو. او د نبی علیہ السلام چې کوم امانتونه به یخودو پای کې به څه قسمه نقصان نه راغلی هغه شانتې به कितना नाजुक से नाजुक मौका होता. वही कना वो چې څه قسمه نازک وخت پر هغه مطلب دا چې لکه سخت پیغمبر سلام باندې رااله نو په هغه وخت کې په هغه موقع باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم سچائی کو نہیں छोड़ते थे. نو نبی علیہ السلام خپل رښتیاوالی نه پرېښودلو هر قسمه تکلیفات دا چې په باندې راللو. उन्हीं खूबियों की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मुल्क में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हो गए. د دې خوبیانو د لاسه کم چې پیغمبر سلام کې ولې هغه خوبیانو د لاسه په هغې بنیاد باندې نبی علیه السلام چې په دغه ملک کې په صادقو او امین په نوم باندې ډېر زیات مشهور شولو. بل قوم کو نیکی بلائی اور سچائی کی طرف بلائے. وही کنا وही قوم چې کوم هغه به د نیکۍ طرف ته او بلایی چې د انسان په کومه خبره کې خیر او رښتیاوالي طرف ته به هغو ته به هدایت کول چې تاسو دا لاره اختیار کړئ. عربوں में उस वक्त बुराइयों का जोर था. वही कना وही په عربو کې په هغه وخت کې د غلطو کارونو چې ډېر زیات زور و. वो बूतों को पूछते थे او وही کنا وही دا هغو به د بوتانو عبادت کول. لکه نعوذ بالله د الله پاک په ځای به د بوت نه سوال کوو د بوت نه به عبادت وغوښتلو. هر خبره چې به کولو د بوت نه به خپل دا کوو. ذرا سی بات پر تلوار نکال لیتے تھے. په وړه خبره باندې به په یو بل پسې توري راوښ کړې. لکه ما ته هغه یو واقعه پکې راياده شوه که نه. په هغه یو واقعه کې راځي چې لکه نبي علیه السلام په وخت کې چې لا نو پیدا شي نبي علیه السلام نو په لاره کې به یو سړی به سملاستلو خپلې خپې به وغځولو چې څوک شته چې زما دا خپې راټولې کړي. نو بل یو سړی به پسې راغی او هغه به ول د خپې به په هغې ګوټ کې به وله کټ کړې وایي زه یم کنه چې ستا د خپې زه راټولې کړمه.
نو دومره لګه دا جاهلان قوم خوا हर छोटा बड़ा शराबी का आदि था वही हर वड़के और लूचो द शराबो आदि हो लगा आदतियान आदत जोड़ रहे और शराब बेचकर हमेशा बेटियों को पैदा होते ही ज़मीन में जिंदा गाड़ देते थे वही गनो उच माशुमान लुरियान में पैदाश लेन आगे भाई ज्वांदे खवले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब बातों से उन्हें मना किया नबी सलाम जो आगे खलक छूद खबर ने टोल मनकल उन्हें बताया वही वता कि अल्लाह एक है अल्लाह यहूद है और उसी की ज़ात इबादत के लायक है और अल्लाह पाक चला दी इबादत लायक है नफ़ा और नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में है नफ़ा और नुकसान मतलब दारे का पैदला और को नुकसान है टूल अल्लाह पाक पर ला सके पैगम्बर सलाम देखल को तो फरमाया बूतों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं द बूतानों द दे खबर सर इस ताल्लुक़ हम निश्तरा टूल अल्लाह पाक पर ला सके इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है इस्लाम अल्लाह पाक रिश्चुन दिन है जिस किसी ने इस्लाम कबूल किया चाची इस्लाम कबूल को उसे अल्लाह ताला के यहाँ भी बड़ा मकाम मिलेगा ना अल्लाह पाक पख्वा की बागत रुई मकाम मिलेगी और दुनिया में भी कामयाब होगा अब दुनिया के बम तक इंसान कामयाबी नो जमंग चिकम सबक को अगमान पूरा को दा सबक चले दा सुनने सबक थे बल्ला तस कोशिश कोई करना चिकम रीडिंग दे कम माने दा चिदा हर मा शुमलो वर्जी बल्ला इंशाअल्लाह अल्लाह पाक चुटियाने बखैर से तेरी कदा इन और उस्तो बिया ससना दा सबक को रीडिंग बांधे मानो सरावरे नो पकार چې هر وړګره د خپل ورتلو یا چې خو لګټو نه خپل چلورتونه هغه ته د سکول طرف وینا ملوي